السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو زه یم تاسو کوربه د محمد مومند او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. د روژې مبارکه میاشت شروع شوې ده او په روژه کې ټولو نه زیات چې کوم شی استعمالیږي هغه ده کجوره د دسترخوان ښایست او ښکلا ده او ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا سنت دي او دې سره روژه ماتول چې کوم دی ثواب او اجر لري. دا وخت موږ ګوړو منډۍ کې ولاړ یو او موږ به چې کوم دی دلته څه ډیلران دي د کجورو د هغې سره به خبرې کوو چې په روژه کې د کجورې چې دی هغې څه اهمیت دی، د دې ریټونه څه دي، د دې نومونه څه دي، نو دې سره به خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ښه مشره دا راته ووایه دا کومه کجوره چې پرته ده د دې نومونه څه دي، ریټونه څه دي، لږ راته تفصیل راکړه. د دې درجایف کجوره دې ته وایي، درجاول ورته وایي. درجاول دې ته درجاول وایي. او هغه ته وایي وایه دغې ته وایي بور کجوره، دې ته وایي بور کجوره. دا بور کجوره ده. دا بور کجوره ده، یک نمبر کجوره ده. دا اجوه ده، دا د سعودي اجوه د مدینې ده. دې ته جیمبو اجوه وایي، جیمبو. دې ته جیمبو اجوه. لږ ریټونه مو ووایه چې دا کیلو دا په 2300 روپۍ کیلو ده، اجوه په 2300 ده، بور په 1100 روپۍ کیلو دی او درجاول په 1450 روپۍ کیلو. لکه دا اجوه چې دا 300 روپۍ کیلو ده، دا 300 روپۍ کیلو ده. اجوه کجوره ده، یک نمبر کجوره د سعودي عرب ده او ډېر زیاته مشهوره ده. اکثر به تاسو نوم اورېدلی اجوه. دې ته بور کجوره وایي. دا د کوم ځای ده جي؟ دا د بور، دا د ایران ده. دا د ایران ده. دا څو؟ دا 1100 روپۍ کیلو. دا د ایران کجوره ده 1100 روپۍ کیلو. صحیح شوله. او سره چې دا کومه پرته ده دا درجه یک کجوره ده 1450 روپۍ. دا د کوم ځای ده؟ دا هم د ایران کجوره ده. دا هم د ایران کجوره ده 1400 روپۍ کیلو. صحیح ده. 300 1100 او 1400. دې نه علاوه نورې کومې کجورې دي؟ د دې نه علاوه بیا ارزانه کجورې هغه د مکران کجوره ورته وایي، هغه موږ سره 1000 روپۍ کاټن دی، 4 کیلو کاټن ملاوي. نو دغه مختلف کجورې موږ سره دي. پکې راځي کجورې دي لکه دا زیاده کجوره ده، دا پکې موږ سره دا ډېره زیاته اکثر د وینم دی ګاډو موړ. ډېر خلک دا استعمالوي. دا 400 روپۍ کیلو ده. دا ارزانه ده که نه؟ دا ارزانه ده. لکه د غریبانانو شی. دا د غریبانانو شی دی، دا غریبانان یې وړي 400 روپۍ. دې نه علاوه خو دا سکر نه هم راځي که نه؟ دا سکر نه هم راځي. هغه سکر والا مختلف ریټونه دي، لکه 200 نه والا 400 پورې کجورې کیلو والا شته دي. دا راته ووایه چې کوم کجوره په روز کالي مثال کا په 400 روپۍ کیلو او نو څه کالي هغه په 100 روپۍ کیلو ده. کیلو کې څومره فرق راغلی؟ لکه کومه چې په روز کالي په 400 روپۍ کیلو هغه اوس پکې په 380 روپۍ او په 370 روپۍ کیلو خرڅېږي. نو ارزانه لکه ارزانه شوې ده. 310 روپۍ فرق پکې راغلی. ارزانه شوې ده، ګرانه شوې نه ده. ګرانه شوې. خلک خو چغې وایي چې یاره هر څه ګران دي. ده چې ګراني پکې نشته دی، چې لکه اوس 540 روپۍ پکې سیوا راغلي. لکه مخکې لارې بندې وي هغې سره پکې لږه تیزي راغلې او اوس پکې بېرته نرمي راغلې. دا دلته خو ستاسو چې کوم دا دوکان دی ګودام دی چې هر څه دي که نه، دې ډېر مال پروت دی. نو دا تاسو له دلته هول سیل تاسو هول سیل باندې ما خرڅوم. پرچون بس بعضې سړی راشي ودرېږي هغه دی پکې پرچون باندې ورکړو او داسې موږ په هول سیل باندې خرڅوو. د دې کجورو لږ نومونه راته واخله چې کوم مشهورې کجورې چې دي درجایب دی، بور دی، اجوه ده، زیدي ده او سکر کجوره ده، مشکل کجوره پکې ورته وایي، هغه لږه هلکه ده هغې ته دغه کجورې. مګروم دی، پیارم دی پکې، مضافاتي ده او کلیته پکې راځي. لکه دې کې اوس 50 نومونه دي. لکه اوس داسې ډېر نومونه سکري پکې راځي، کلمه پکې راځي. دا د کوم ځای دي؟ دا د سعودي دي. سعودي والا کجورې دي. او دلته پاکستان والا چې کوم دی هغې څه نوم دی؟ پاکستان والا چې د هغې صرف یو سکر دی، مشکل دی او پنجکور مضافاتي ورته وایي، هغه راځي کولاوه. لکه دا او کاربه ورته وایي، هغه لکه وړه کجوره. ټولو نه ګرانه کجوره په 100 روپۍ کیلو ده او ټولو نه ارزانه کجوره په 100 روپۍ کیلو ده. د ټولو نه ګرانه چې پاکستاني ده هغه 400 روپۍ پورې خرڅېږي، د 200 نه 400 پورې هغه پکې نه ګرانه ده. تندې نه به ګرانه وي که نه؟ ولې نه ګرانه؟ بیا هغه پنجکور والا ده هغه په 500 550 روپۍ کیلو خرڅېږي. تا چې اوس لږ ساعت مخکې 1500 روپۍ کیلو ویله، هغه 1500 باندې درجه اول دی ایران. همغه راته وایم که نه؟ ایرانۍ 1500 1400 روپۍ کیلو، 1500 روپۍ کیلو دلته په هول سیل باندې خرڅوو مونږ. دا راته ووایه چې روژه شروع شوې ده، زیاتره خلک چې کوم دی کجوره یو داسې شی دی چې هغه بهر دسترخوان باندې موجود وي.
څه به وایي تاسو مارکیټ ته راغلئ کجوره مو واخیسته که وام نه اخیسته زه خو اوس راغلم د دوکاندار نه مې تپوس کوم تاسو خدای عزت وکړي تاسو راغلئ دا تاسو چې راغلئ دا هم ګټه خبره ده ځکه چې ما خلکو باندې ډېر خوشحاله شي او په دې دوکاندار هم اثر هم پرېوځي نو زه به اوس تپوس کوم چې څه ریټ کې ده ولې موږ غریبانه خلک یو ګاردان یې خو یو داسې ګاردان نه په مالګه پورې ماته نو خو یو دوکاندار نه تپوس وکړو هغه وایي چې یاره دا ښه کجوره په 1500 روپۍ کیلو ده او داسې ګزاره حال 350 400 نو ما خو دا جي تپوس نه کړ درو سره روژه په خوله که نه اوس به یې دوکاندار ونه تپوس کوم او تاسو چې کوم تپوس وکړو دا هم خبره ده الله دې تاسو خوشحاله شي دا راته یو روژه کې چې کوم دی د کجوري د ډیمانډ ډېر زیات شي نو څه به وایو دې حوالې سره او سنت هم دی او ثواب هم دی او فایده هم لري دا خو جي داسې چل دی پښتنو کې یو څه هم شته که نه چې یو سړی یو سیر کجوري راوړي بلې داړۍ راوړي دوه سیر راوړي یعنې مالګه باندې ماتېږي اوبو باندې ماتېږي خو زموږ د پښتنو کې یو لالچ او نه ثواب دی دې د وجې ثواب خو پکې ډېر زیات ثواب دی خو پښتنو سره خپل ثواب هم ملاو کړی دی نو هر سړی ورجې پېغلې کړي کجوره دومره ګران نه ده چې دومره ګران ده لکه څومره چې روژه کې ګرانه شي د خوراک شی دی هر ټایم ښه ده سړی خوري ثوابي کار دی چې کومې کجوري دا څنګه دي کیلو په څو دي او نومونه یې څه دي یاره دا خو شپږو قسمه کجورې دي ارزان هم پکې شته ګران هم پکې شته دا کوم ځای نه راځي دا ایران نه سکر نه سعودي نه تاجکستان نه کوټې نه دې کې ښه کجوره کومه او دا نوم یې څه دي ښه کجوره پکې امبر او مبروک سعودي واله دا یو د واغه سر ده ها کیلو په څو کیلو 1500 پکې دی او 900 پکې شته 500 پکې شته دی 600 پکې شته دا خو د غوښې نه هم ګران شو یاره غوښه هم 1200 روپۍ کیلو ده بس چې 1500 دا شي نو بس بیا و تنخواه ختمه غوښه کې خواړو کې او دې کې خواړو کې نشته ولې د کجورو کې اډو کې نه دا صحیح شی دی زیاتره کجوره کوم دي دا زیاتره ایران نه راځي او سعودي نه راځي سکر نه هم پکې راځي نو بیا تاسو دا کوم ځای نه راوړئ هولسیل دا هول سیل پیپر منډۍ کې ملایږي او ګوړو منډۍ کې ملایږي ځانه کوم ځای کې ده ارزانه ګوړو منډۍ کې هلته هلته بیا لږ ریټ ښیي د پیپر او منډۍ نه روژه کې خو د دې استعمال ډېر زیات وي که روژه کې ډېر زیات دي عامه ورځو باندې دونه نه وي لکه څونه چې روژه کې څومره کجوره خرڅې ده ورځ بس ګزاره کېږي مړه کله ډېر سیل وشي کله لږ سیل وشي 18 کیلو به خرڅې زیات 20 25 30 کیلو پورې خرڅېږي ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکتلو چې موږ ډیلرانو سره خبرې وکړلې او هغه دا هم ویلل چې پاکستان سره سره د بار ملکونو نه ډېر زیاته کجوره هم دلته راځي چې په هغې کې ایران سعودي عرب وي دغه شانتې په پاکستان کې چې کومه کجوره ده هغه د سکر نه راځي د هغې د ریټونو حوالې سره موږ تاسو ته ویلې بله خبره دا ده چې کجوره چې ده دا د یو سنت طریقه ده په روژو کې د دې استعمال ډېر زیات شي او زیاتره خلک چې کوم دی روژه چې کله ماتوي نو په کجوره ماتوي ولې چې د دې اجر ثواب ډېر زیات دی او بل جسماني لحاظ سره چې کوم دی دا ډېر فایدهمند دي دا وجې زموږ د نن ویډیو ایزه به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان